په هندوستان کې یو ځل کاندیله یو ښار دی، هلته د هندوانو او د مسلمانانو، یو هندو او یو مسلمانو د هغوی په یو ځمکه باندې جنګ شو او اختلاف یې شو. مسلمان ویلې دا ځمکه زما ده، هندو ویلې دا ځمکه زما ده. مسلمان ته چې پته ولګېده چې د هندوی نه راکوي، نو هغه ویلې زه پې جومات جوړوم. نور مسلمانانو مو سره ملګري شو چې هلکه د جومات دپاره خبره روانه ده چې دا کیس مسلمان وګټي. هندو ویلې زه پې مندر جوړوم. نو پیره انفرادي خبره وه، بیا اجتماعي خبره ترې جوړه شوه. د دوو قومونو یو بل سره په اختلاف پیدا شو، جنگ پیدا شو. هندوان هندو سره ملګري شو، مسلمانان مسلمان سره ملګري شو چې بھئی زمونږ رور بھائی سړی دی او یو نیک مقصد دی د دین کار کول دی، جومات جوړی. هندوان خپل هغه رور سره ملګري شو. هغه وخت کې د انګریزانو حکومت دا کیس عدالت ته لاړې، انګریزي عدالت ته. نو انګریز چې کوم جج و هغه هم حیران شو، ویل که دې کې اوس فیصله د مندر کو یا د جومات کو، نو مسلمانانو او هندوانو کې خونریزي جوړیږي، د یو بل وینه به توی شي او ډیر زیات فتنه فساد به دې سره جوړ شي. نو لہذا هغه انګریز جج دی مسلمانانو ته او هندوانو ته مشوره ورکړه چې تاسو خپلو کې څه ساز باز وکړئ او داسې څه طریقه وکړئ چې د دوانو جوړه راشي. او دا کیس عجیبه کیس دی. اخره کې یو هندو ویلی چې موږ مسلمانانو سره په دې شرط باندې دا مسله منلی شو چې په هندوستان کې یو عالم دی، مفتی الهی بخش کاندیلوی رحمت الله علیه، هغه راوغواړئ، هغه دې ګواهي ورکړي. که هغه وویل چې دا ځمکه د دې مسلمان ده، بس لہذا زه به دا ځمکه ورکوم، مسلمان دې په جومات جوړ کړي. که هغه عالم دا خبره وکړله چې دا ځمکه د دې هندو ده، نو بیا به په دې باندې مندر جوړېږي. مسلمان عالم نوم یې واغوستو، هندو. جج ویلې دا خو ډېره اسانه خبره وشوه، مسلمانانو ته تاسو دا خبره منئ. او خو ډېر خوشحاله شو چې زموږ مسلمان مولا راغواړي. مسلمان عالم ته چې پته ولګي چې یو طرف ته مولا دی او بل طرف ته د الله د جومات خبره ده، نو بس اوس خو خبره وشوه، ډېره اسانه ده. ویلې بالکل صحیح ده. جج چې کوم دی مفتی الهی بخش کاندیلوی رحمت الله علیه پسې سوال جواب استاذ یو لګو. هغه رالو چې هغه رالو، مسلمانان ډېر خوشحاله دي، د هندوانو مخونه سترګې ډېرې ښکته دي چې زمونږ د هندو مشر څه عجیبه خبره وکړه، د مسلمانانو په مولا فیصلې کوي او د جومات فیصلې کوي. بهرحال عزتمندو جج وی مفتی صاحب ته وی الهی بخش صاحب دا ځمکه د مسلمان دا که د دې هندو ده، ستا علم کې څه خبره ده؟ هغه وی زما د علم مطابق دا ځمکه د دې هندو ده. مسلمانان ټول حیران شو، حق دق حیران شو چې دا مولا صاحب څه وکړه. ټول حیران شو، هندوان سرونه اوچت شو چې مسلمان عالم دین یو طرف ته د مندر مسله ده، بل طرف ته د جومات مسله ده، او هندوانو په حق کې چې کوم دی د بیان ورکو، ګواهي ورکړه. هغه انګریز فیصله ولیکله. اوس خبره ختمه شوه، په دې باندې دوی اتفاق کړی چې دا مولا وایي چې دا د هندوانو دی، نو بس دوی به هندوانو ته حواله کېږي. نو فیصله یې پې لیکلې وه. هغه انګریز یو فیصله وکړه او هغه فیصلې سره چې کوم دی ځمکه خو هندوانو له ورکړه، خو یو جملې ورسره ولیکله، وی آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. نن مسلمانانو خو وبیلله د کیس په اعتبار سره، خو اسلام نن کیس وګټلو. یو اسلامی سړی داسې موجود دی چې هندوان خلک هم د هغه په صداقت باندې چې کوم دی اقرار کوي. مسلمانانو بېشک وبیلله، خو اسلام وګټله. هغه هندوانو چې دا واورېدو چې په مسلمانانو کې داسې خلک دي چې د خپلو مسلمانانو خلاف یې ګواهي ورکړه او د حق او د صداقت سره چې کوم دی ملګری شو، هغوی اعلان وکړل جج صاحب صبر وکړه، فیصله مه کوه. نن اسلام هم وګټله، مسلمان هم وګټله. ویل څه ویل غواړې؟ وایي د نن نه پس موږ مسلمانان شو او دا ځمکه موږ جومات دپاره ورکړله.